السلام علیکم. دا ویډیو ما جوړ کړی دی چونکې پېښور کې ډاکټر صاحب وایي چې دا کرونا وایرس باره کې ضرور خبره وکړي. پاکستان کې خلک ډېر هلکا اخلي، دی شی سیریس نه اخلي. کرونا وایرس یو وبا دی، الله پاک طرف نه راغلی دی. اوس څه کولی شو؟ انتظام هسپتالونه ټول واقعي چې ډک دي. ما په خپله کې پی ګورنمنټ سره د دې ریسرچ ډېر کتلی دی چې پاکستان کې څنګه علاج بهتر مونږ څنګه کولی شو، لیکن ټول دنیا وایي چې دی کې یو بل نه لږ شانتې لرې ځان ساتل خیال ضروري دی. هر نیمه ګنټې پس لاسونه انځل ضروري دی. نو پاکستان کې تاسو زیاتر خپل وضو جاری ساتئ چې څنګه اسلام کې هم ریکمنډډ دی. صفای خیال ساتئ. تاسو که بهر ځئ نو تاسو ماسک اچوئ. دې دپاره نه چې الله پاک باندې امید نشته، خو دې دپاره چې الله پاک پخپله وایي چې تاسو پخپله انتظام کوئ او بیا الله پاک نه دغه خیال ساتئ. وایي نه پس الله پاک باندې امید هم ساتئ. نو الله پاک ضرور به کوي. دعا کوئ. دې کې ډېر زیات خلکو ته ژوند خطره کیدی شي. هسپتالونه یو ځل ډک شي نو دا خلک به چېرته ځي؟ نو که تاسو یو بل نه بیل ساتئ کېږي، خو بیا هم کېږي، خو یو ځای چې ټول خلک نه جوړ شي نو بیا هسپتالونه کپاسټي یا ډاکټران یا هغه نشي د انتظام دومره نشي کولی. پاکستان یو غریب ملک دی، نو زمونږ په کار دی چې مونږ هم په خپله خیال کوو. نو تاسو یو میاشت 2 میاشت دپاره لږ شانتې ضرورت نه علاوه کور نه مه ځئ. که بهر ځئ نو یو بل سره لاس فی الحال یو څو ورځو دپاره مه ملاوئ. ډېر زیات داسې نږدې کېږئ. ماسک ضروري دی. دې سره لږ شانتې د بیماري زور کمیږي یا تاسو ته خطره بېشک کمیږي. نو تاسو دې څیزونو ضرور خیال وکړئ، مهرباني وکړئ. دا خو حضرت عمر په زمانه کې هم وبا راغلی و، نو خلکو دغه شانتې سوشل ډسټنسینګ دا ټول کړي و. د دې خو اسلام کې بالکل شته، موجود دي د مثال. نو تاسو دغه تعلیم وکړئ لږ شانتې. دا اسلامک دغه ټول اسلامک سکالرز ډېر ښکلي لیکچرز ورکړي دي، یوټیوب باندې وګورئ. که څوک غواړي نو زه به تاسو ته اټاچ کړم چې اسلام دې باره کې څه وایي، او خیال کوئ انشاءالله.